اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب سیکرٹری انجمن حسینیہ اور اکین انجمن حسینیہ د قوم ډیرو درندو تعلیم یافتاو دانشورو السلام علیکم. دا وخت په وخت د انجمن قوم ارغوړي اوس خو اندا مشرون دي اندا د قومو کې کور کوي او بل داسې وریځو کې خو داسې کسان ارڅي چې هغه کلي قوم کې یو اهمیت لري یوه خبره کوای شي جرګه کوای شي امرکه کوای شي یا څوک کور هغه په خولي وي داسې خلک د دلته رغونډ شي اندو د بیا قوم نمایندګي کوي. نو انجمن خان دا کور دی چې ممیلي پیښې شي قوم وغواړي ځکه دوی څخه نه داسې پوج شته دی نه ملیشا شته دی نه پولیس شته دی دا قوم کوم دی اندا قوم دوی پوجا دی اندا قوم دوی پولیسا دی اندا ملیشا دی اندا تکاتا دی نه موږ دوی شکریا د کوو چې وخت په وخت د قوم ارغوړي او حالاتو نه دیا خبروي مشورې دا ته نه خلي پوتې روغله دوی درې حاجي صاحب ایجنډا پیش کړه درې خبرې وخیالې یوه خبره حاجي صاحب چې د وخیاله د میډیا والا خو څه خبره میډیا خو چې موته شاغه خوله چې لګیږي یای نه بیا موته شاغه خوله چې نه لګیږي دو یای نو دا خو کله نه راسي دا خبره شروع دی اوس نه دی دا دوه تقریبا انجمن ورکې تیر شول ورکې په د سوشل میډیا دا خبرې ما کوي دا نن خو نه دی کله نه راسي دی خو نه د سیخیږي نه د ټیکیږي چالي نشته دی موږ خو دغه پوریا ووایو چې که څوک ډېر کسان داسې دي چې هغه بهر ملکو کې نوس دي که سوی ګوډي کې نوس وي هغه بلو بیا داسې لړولې وي خبرې به کوي نه هغه خو هلته نوس وي الله ته خو د خپلو خیالاتو اظهار چې څوک کوي هغه ورکې هغوی ته ازادي دی څوک یوروپ نه غږیږي څوک عربستان نه غږیږي هغه کې خو موږ دا ویلي وو چې په فرض که هغه نشته دلته وطن کې بهر ملک دی د دلته خې کور شته که نه دلته خې پلور شته دی که نه دلته خې ورور شته دی که نه په کور دا دی السلام علیکم په کور دی چې هغو نه پوښتنه وشي ورکې دلته کینولې دی ویلې غلطې خبرې کوي چې دغه خوله کومه دی دا هم الله دی هم بلا دی هر چندي خولې نه کېږي که روغه خبره کوي ښه خبره کوي ښه سروتې دي که باده خبره کوي الټا غږیږي تو ته به الټا ځواب ورڅي بلکې دا خو داسې یادي چې قرآن مجید کې یادي موږ غوندې انپړ خلکا په پوهېږي چې تاسې دغو خلکو باطلو خدایانو ته بعد رټمایه وي هغوی به تاسې حقیقي خدای نه بیا بعد رټیایي مغه شایدې اوسه موږ د ځانونه ډېر آسکا بولو په دې چې موږ د اهل بیت منو موږ د امام علي منو موږ د امام حسین منو نو موږ ته خو بداخلاقي ساره په کار نه دی مو خو داسې یایو که څه مو تجویز خدا دی مو به قاعده لیکل وکړو چې ته ښه مشر سړی دی چې د کسان دي هر علاقې نه هغه دستخطونه پوکي هغه هر څو خپل تجویز دی مو خو داسې دی چې لیکلو کې داسې یا ولیکو چې د نورو خلکو غیر خلکو او مقدساتو خلاف یا فرض کا صحاباو خلاف څوک وغږېدو په کور دا دی چې موږ یوه نغه ورته وکړو قومي ورته وتړو یک طرفه یې وکړو ما خپل سوچ داسې دی هوښیار خلک شته دي خیر هغه به سوچ په وکړي ځنه خلک داسې وي چې نه هغوی څه تړون په کور دی هغوی څه موږ کینو دا تړون وکړو خو زه د داسې یم چې که نه کله ورې تاسې که سوچ وي دا جنگ چې چا منځوي بیا یو پلاو اعلان وکړي یک طرفه جنګ بندي وکړي پیربندي مو پلاو دی نه تی کوي که نه کوي که نه د زه ښیم چې یک طرفه یې مو وکړو چې دغو خلکو خلاف چا په سوشل میډیا ځنه خبرې وکړلې بې حرمتي وکړله هغه ته به موږ دا سزا ورکوو که دوی تاسې ټولو خوښه وي دویم دا ولیکو چې خپل منځ کې
که څه توس ته پاته دی د یو ور نه دی څو ورې دا ټکارې روغلی یو سی وغږېږي بل سی وغږي دا څو مندو مخکې که څه واخو هغه زماني مولود مو هغه ته نه پرېږدي باد ورېځې ته هغه خو دی حل کړه تقریبا نو بیا که چور کې غلط کردور ادا کړی دی په کور خدای چې کوم زنده قوم وي هغوی نه پښتنه ورکې وشي هغه پوتې نه شي ویلې دغه کردور غلط ادا کړی دی د دا یو لیکل وشي بیا غني دسخطونه وکړو دویمه خبره روغلله حاجي صاحب بله دې چې وکړه کمیشن یو کمیشن و څه دوی انګریزۍ کې څه ورته وایي لینډ کمیشن که څه نغه خو داسې دی چې دا 5 ځایو کې لکه 3 هغه دي که څلور دي یو 2-3 د هغه کې دی پور کې هغه پوره ودی که څو دي هغه پوره د کمیشن مقرر و بیا دوی یایي چې 2 ځایو په صلاح وی کړیا دی راپورټ به لیکي دا 2 ځایو دی یا 3 ځایو پوتې دی نو دوی موي توري مطلبه و یا انجمن مطلبه و بلکې په خوشاله و دا کمیشن روشي اوس کا مو واکه خبرې کوو مو غزوت مول کې چې نوي مو مثل نوي مو پرس کا پیسالي نوي بیا خو غلطه کوو خو کار شي مو پیور کې دي توري پیور کې دي نه پکور دی چې کمیشن دا مو یې چې ویلي و درې دومانس کې خیال اکشن رو یا چې روغلل پکور دی خیمو مطلبه دا و چې نه دی مو 15 خبرې دي چې ټوله پیسالا شي نو بیا په کور دی تاسو مو ته وخایو کني دوی یو ریویا چې د 2 ځایو پیسالي شوي دي دا به مود خیو او نشر وکاو بیا به نور مو نه 1500 شي د سینا ایواد وی وشي نور بیا پوتی شي په کور دا دی چې ټوله وشي بیا کوي نو دوه خبره دی مو خو خواخه دی چې کمیشن د کور وکی د کمیشن د پیسالي وکی ډېرې پیتنې په ساتونه ډېر جنگونه حکومت کې پاندې دي کنه اسا پاندې ځکه دي چې توري غزوات مول دی توري سم مثل دی توري سم پیسالي دي داغه موي وار زیات خبره واکړه څوک بوه هغه بل هغه د ډي سي وو مخول برګیډیر خانداو کابلو هغه اخیری تانګي کړو مو توي چې سیوا کوي بیا دا کومې مپسخانی دي ایوا دا ریوینیو ریکورډ دی ایوا دا بل دی د مثلو والا د سیوا کوي دا وسیزه وي ټوله مثلونه هرچه به وسیزي په شباز بیا به خلاص وي تاسو غامنه کني تورای سړای دا شیونه نه پریګدي کوم پلور لیک مثل دی غزوتی مول کې محاق دی دا نه پریګدي نه بکیږي هموی پریګدو نه نیمو هغه دا دی چې دا کمیشن د کور شروع کی بقاعده ای توري علاقې کې هیڅ مشکلات وته نشته کوم ځکه دی په ورته لوړ دی په وړای خو بزین چې وا په الله چا ویر کې چې منګال ته سي بیا مشکلات دي دالته لیځایو کې خو مشکلات نشته چې مقبل ته سي بیا غوي طرفه مشکلات دي حکومت کور دا دی چې حکومت پروټیکشن دوی وکي د کمیشن د مخ ته لوټ شي د مسالې د متخاتم کی دوه خبره ده د دیمه خبره د بلې واده دار غلی ده نو دوه ما غیر ځال ته خبره وکړه کې دای شي خبره رسیدلی اوی چې هغه مو ته دای وی جره پلانکیځي کې خانه دی لګیدلی یا پلانکیځي کې خانه دی لګیدلی نو وسکه خاله کیږي کا بعد لګیږي دوه څرګنده خبره ده چې تورای پر مخوري دام جلسې کې پکورانه د پکور دی وای تورای چې پر مخوري په دغه دی خوري چې ته د مو ډاډه ساتي زدي تو ډاډه ساتم ته د مو زی درڅ چې په مو تکلیف یې زدي تو زی ته درسم دغه پټه نه دی بلکې تورې او جنازي خو کوزه نه راغلي دي تو سي ته یود وی کنه نه په دې د مو پر مخرو کني اول کوټ مېدا چې وشولا اواټ کوټ مېدی کې چې غباند و وټه تیور باند وو پرڅ کده سينور یا ډېری خبرې وي غټي جرماني وي دا هغه ته چې مروغ لولو عدالت مخاخ کو پرڅ کا ځلې کې زم شو هغه واجه دا و هغه واخی مجرمانو خراب کړی وو با سال ته پولیټیکل نوس ویلا به والي کال چې لاس لاکا و به لیکل 15 لاکا نو کوم بیا کله ولس به لګیا شو خپل مانس کې بیا بیګوړ وو دې چې مو په کور ټولوالي کورو کې بچو سوینا د جرمنو هم ډیر خراب کړیو
ځکه شای مو نه وخواغ اوس روغللو اپسیور نه ووتلو دالته نو دې کې هغه کلیکل وشول که جرماني وشوې که چې ښه نه اتیارونه ورکې باند شول نه چیغه څونګه ورکې باند شوه ځکه چې کله یو سړي لکه فرض کړئ چې بادان کې چې کچاڼه ګوته خوږېږي نو هغه بیا درد یو شی دی که ډېر پیڅي کې چې ته تکلیف روشیان بیا څوک خو سیدای نه شي نه بیا جرمانو ته څوک سي نه بیا بل شي ته څوک سي خو په کور دا دی ما بله ورځ زیات هلته خبره وکړه چې موږ د اهل بیت منو ټیک دی ټول خلک اهل بیت مني اهل سنت یا مني خو موږ چې څه خیل منو داسې هغوی نه مني که هغوی خپل یو هغه دی هغوی د علي علیه السلام څلورم یور مني موږ د علي علیه السلام امام منو هغه 11 زمنې دي فرض کړه دوال امام دی خلیفه دی پیغمبر سي دی بلا فصل منو هغه خلیفه اندو دی بهرحال هغه ځي د اختلاف هم هغه نه جوړ شوی دی نو موږ ته پکار دی چې موږ یو حقیقت نیسو کسا کله ته ګرام نه یې که نه 2000 اختیار ته کله ته ګرام نه یې کله ته په حاکي کله څوک قبر د سکي هغه خدای وایي کني تاسې ولیدل چې چا قبر کول هغه خدای ذلیل کړل نور به ذلیل کیږي خو که موږ تاسې کردار خوي که موږ تاسې اهل بیتو په لیارې روانو هغه سړی چې هغه قومي سړی دی هغه سړی چې هغه میړانی دی هغه سړی چې هغه حقیقت نه روان دی هغه مو قومه دی مو هرچیا دی مو هیرو دی خو غلط نه هسه غلطی نه دی پکار هسه مو تاسې ته پکار نه دی چې نشي کوو تماشي کوو یا فرض کا زیاتای کوو یا ظلم کوو چوسه نه دا نه کوو خپل حق نه خپل ځینې که یو سړی دی چې هغه ملیا تړلی دی هغه دفاع کوي نه دفاع خو ورور نه سړی کولی شي هسه زه د تاریخ پرمې کې چې اوسېږي خپل عمرې دفاع کړي دی چون یو تعرض نه دی کړی خو کله دفاع چې راغله دفاع خو ته داسې دفاع دی چې دښمن هغه ځي پورې بوزه چې هغه بیا تو ته هغه هتیار هغه ګلې هغه چې تو ته نه رسېږي دا دفاع دی د دفاع مونی واجب دی کوو بیا سړي دفاع با کوو خاورې دفاع با کوو قربې دفاع با کوو خو په کار دی چې کردار مو صحیح وي داسې نه یو سړی کشته کې خوڅه کوي خامخا ټوله کشته غر کوي که نه دا شی نه چې وطن ته بدامني راوړي دا شی نه چې دلته نشي راوړي دلته آیس راوړي دلته چې کوي دا شیونه نه نور حقیقت کې بڅو په اهل بیت لیارې بڅو او میړني سړي په کور دی مونی حق لري موږ دفاع وکړو دا د څو خبرې وي که ښې مې نه وي کړي موافي غواړم السلام علیکم